السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې. د ژوند په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. ښځې خپل خاوند ډېر په بد حال باندې قتل کړلو. ولې یې قتل کړو؟ څه داسې ناخوشګواره واقعه مخې ته راغلې وه چې دا ښځه دومره مجبوره شوه چې خپل خاوند یې ډېر په بد حال باندې قتل کړو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. نن سبا ډیر زیات بد حال شروع دی. د فتنو دور دی چې یوې فتنې نه وځي په بله فتنه کې به ګیریږي. دوستانو داسې کار شوی و چې د کس دوه ښځې کړې وې. د دواړو ښځو بیل کورونه وو، خو یو بل ته پته نه ده لګېدلې چې خاوند مې بله ښځه خم کړې ده. په دې کې وخت ورو تېرېدو اخر دا خاوند مجبوره شو، ډېره غریبي پرې راغله او مجبوره شو. کومه چې دا دویمه ښځه وه هغه یې د کور ته راوستله چې څنګه د ښځې یې سې کړه. نو خاوند یې تپوس وکړلو چې دا څوک دي. هغه ورته ټوله قصه تېره کړله. دې کې یو څو ورځې تېرې شولې. د ښځې په زړه باندې دا خبره نه ځای کېدله. اخر چې تمانچه یې راواخیستله، اول یې د خپل خاوند ویشتلو او بیا یې خپل ځان ویشتلو. خودکشي یې وکړله. په موقع باندې دواړه د فاني دنیا نه رخصت شول. الله تعالی دې هر مسلمان د داسې افتونو او مصیبتونو نه وساتي. آمین. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. خوا کې به ساټلی نشان ووایئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.